دا نن چې زموږ افغانان وروڼه د کوم حالت سره مخامخ دي دغه لاین ضیاءالحق دغه خنزیر به دا خبره کوله چې د افغانستان خلک چې دي د افغانستان مجاهدین چې دي دا د پاکستان د دفاع جنگ کوي دا خبره به یې کوله که به یې نه کوله یو خواته افغانستان یې لوټې لوټې کو افغانستان یې پې تباه برباد کو پل کور یې پې وران کو د دې ملایان یې ملګري وو په هر جومات کې به د جهاد او د غزا خبرې کېدې په هر جهاد کې به د افغانانو سره د خواخوږۍ خبرې کېدې خو عزیزانو چې کله نن اجت پوره شو نن څه حالت دی هغه ملایان هغه جماعت اسلامي هغه فضل الرحمن سمیع الحق دا چې لامنیان لښکرې وې لشکر طیبه او جیش محمد او پلانې دا چې به له ګلبدین او برهان الدین سره په هر سټیج باندې ولاړو نن د افغانانو د زنانو بېعزتیانې روانې دي د ښځو بېعزتیانې روانې دي زموږ د خویندو لوڼه بېعزتیانې روانې دي اوله تپوس دا کوم چې د هغه ملایانو ایمان څه شو د هغو غیرت او اسلام څه شو چې د ګلبدین او برهان الدین سره به یو ځای جلسې کولې خلاص کړو وروڼو او خویندو زموږ دا کانفرنس په یو داسې وخت کې کېږي چې زموږ قام د هر طرف نه محاصره شوی دی او د هرې خوا نه پې ګزارونه دي د دې قام دشمنانو داسې ښکاري چې دا فکر یې کړی دی چې په دې اخري ګزار به موږ دا قام چې د ازادۍ کم فکر په مزغو کې لري دا فکر به یې د مزغو نه وباسو وروڼو بلې خواته په خپله پاکستان چې هر یو جرنیل راځي هر یو د دوی ساتلي پټتیان راځي دا خبره کوي چې دا ملک په خطره کې دی ملک په مشکل کې دی یو څوک دا نه وایي چې دا ملک ولې مشکل ته ورسېد دا ملک دې ځای ته ولې راورسېد او د دې ذمهوار څوک دی عزیزانو موږ دا ګڼو چې د دې ملک د بربادۍ او تباهۍ ذمهوار دا هغه قوتونه دي کومو چې په دې ملک تېر شپږ اویا کاله حکمراني کړې ده او استعماري حکمراني کړې ده وروڼو موږ دا واضح وایو په دې خبره کې نه موږ د چا نه ډار کوو نه په دې موږ شرمېږو چې موږ پښتانه یو موږ افغانان یو له امونه واخله تر جیلمه پورې او د چین د پولو او د کشمیر د پولو نه نیولې بیا د هرات او سیوی پورې دا زموږ وطن دی